پورې په دې ځان پوهېږي معجزه د پیغمبر اختیار کینی چې کله خدای غواړي ورته پیښه کړي او کرامت د ولی په اختیار کینی کله چې خدای غواړي حاشیة العطار على سبکی وتوي یا حاشیة العطار على جمع الجوامع وتوي او په دې جمع الجوامع باندې د علامه بنانی حاشیه راغلې ده دې دواړو نقل کړي دي چې کرامات د اولیو به اختیارهم و طلبهم په اختیار د دې سری او په طلب د دوی سری دغه شانتي تقریبا بریقیم لیکلی دي طریقیم لیکلی دي زما په ذهن کې چې کم حوالجات دي تقریبا 9 کتابونه دا لیکلي دي چې دا د دوی په اختیار سره وي او داسې قسمه خبرې به تاسو موریدلی دا د دې یو واضحه علامت دی چې رب ذوالجلال دا خلق د علم او عرفان او بصیرت نه محروم ساتلی ځکه د دې دا خپل خپل په اختیار کې نه ده نو دی دا قیاس التم کوي د انبیاء علیهم السلام متعلق موي چې معجزه د نبی په اختیار کې ني د اولیاء الله په متعلق انبیاء دي دغه شان نازبه الفاظ استعمالي چې کرامت د ولی په اختیار کې ني علامہ بدر الدین عینی حنفی علیہ رحمت کو فرمائی د بخاری شریف په شرح کې په عمدۃ القاری کې صاحب فرمائی ان الکرامات الولی قد تقعوا باختیاره وطلبه هو الصحیح علامہ بدر الدین عینی علیہ رحمت کو فرمائی چې کرامت د ولی باختیاره په بے اختیاره کې دا هی ضمیر چاته راځي دي ستا خپل خپل په اختیار کې نه ده نو تا ته د اولیاء هم داسې ښکاري علامہ بدر الدین عینی علیہ رحمت کو فرمائی دا کرامت د ولی باختیاره د په اختیار کې وي هو صحیح او دا قول صحیح دی ستا علم د علامہ بدر الدین عینی علیہ رحمت نه سیوا دی ته پوهیږي هغه نه پوهیږي د دې زمانې دغه اهل دیابه نه پوهیږي علامہ بدر الدین عینی چې د بخاری شریف شرح لیکل ده په عربی زبان کې هغه نه پوهیدو تاسو پوهیږئ